الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا ثم خط خطين عن يمينه ثم خط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأسود فقال هذا سبيل الله فاتبعوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما انتهائی قابل قدر صد احترام علماء کرام او د دې علاقې سپینروبو مشرانو نوجوانانو همزولو او دارنګي په مدرسه کې دننه خويندو میندو د الله جل شانه خصوصي فضل کرم انعام او احسان دی چې الله مونږ او تاسو په داسې یو مجلس کې راجمع کړي چې دا مجلس تعلق د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره دی چې د انسان د نجات دارو مدار د الله په کتاب او د رسول الله په سنت باندې الله دې دا مجلس په خپل در کې قبول کړي او زموږ استاد لپاره دې الله جل شانه د نجات سبب او ذریعہ وګرځي زمارو د الله دین دا انتهایی قیمتي دی او چې کله انسان دا غواړي چې قیمتي شي نو د الله دین بخپلې بیا با قیمتي کی او الله په خپل دین باندې هغه څوک قیمتي کوي چې چا سره د الله مینه محبت وي او الله غتا
د رحمت په نظر باندې وګوري. د الله دین، د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. او الله د خپل دین د پاره د نارینو او د زنانو د دوانو انتخاب کړي چې کله انسان د اسلام په تاریخ باندې نظر واچي، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دور باندې نظر واچي چې کوم دور کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت او د توحید دعوت ابتدا وکړه، نو چې څنګه نارینو د الله د دین د پاره قرباني ورکړي، نو دارنګه زنانو هم د الله د دین د پاره قرباني ورکړي. او قران هم اعلان کړو چې دین څنګه د نارینه ضرورت ته، د قرنګ د دین د زنانه ضرورت ته، څنګه چې دین ته نارینه محتاج دي د قشانت دین ته زنانه هم محتاج دي. دغه وجوه چې د صحابه کرامو زنانه هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي وي، د الله حبیب ته ویل اے د الله حبیبا سړی زمونږ نه ډېر مخکې شو، تا سره په جمع کې شریک وي، د جمعې مونځ کې شریک وي، د اختر په مونځونو کې شریک وي، جهاد له هم ځي. د الله حبیبا مونږ ته هم اجازت راکا چې مونږ هم داسې عبادات وکړو چې په دین کې د سړو هم پله او دین کې د سړو سره مونږ برابر شو. ځکه هغوی دا محسوسوله چې دین څنګه د سړو ضرورت دی، نو دقه رنګې د زنانو هم ضرورت دی. یو روایت کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل زنانو ته خطاب فرمایلو. یو زنانه پاسېدله، هغه په دې نورو زنانو کې د غټ بدن والا او بے باکه زنانه و د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وی اے د الله حبیبا دا سړی تا سره په مجالسو کې ناستی، تا نه دین زده کوي، هغه دینی ضرورت پوره کوي، خپل احتیاج د دین په باب کې هغه د تا نه پوره کوي. د الله حبیبه زمونږ د پاره یو ورځ مقرر کا چې مونږ هم د تا نه دین زده کوو، هغه دینی خپل ضرورت پوره کوو او هغه دینی احتیاج هغه زمونږ ترسره کېږي. زمونږ د پاره د دین د زده کړې د پاره یو ورځ مقرر کا. نو دین چې څنګه ده نارینه د ضرورت دی، نو دغه رنګې دین د زنانه هم ضرورت دی. همدغه وجه ده چې د اسلام په تاریخ کې د ټولو نه اولنۍ مدرسه کو د نارینهو دپاره جوړه شوې ده، نو دویمه مدرسه او زنانه په خپل کور کې جوړه کړې ده. اولنۍ مدرسه د اسلام په تاریخ کې هغه د ارقم دارالارقم چې کوم مشهوره مدرسه ده هغه وه، دا د سړو دپاره وه. د دې مدرس او د دې معلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام تاریخ باندې انسان نظر واچي. دویمه مدرسه چې د اسلام په تاریخ کې کومه جوړه شوې ده هغه د حضرت فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها کورو چې هغې دا مدرسه جوړه کړې وه. او مدرسه کې طالبان هم ناشنا طالبانو، یو پکې دا خپله وه، یو پکې د دې خاوندو، او دریم طالب هغه بیا هغه طالب چې دنیا د امیر المؤمنین په نوم باندې وپېژندو، بیا د هغه طالب چې کله به په کومه لار باندې تیر شو په هغه لار به بیا شیطان نشي تېرېدلی. د هغه طالب چې کله نور ته به وکتل نو نور به هم خپل تیزوالی پرېغوستو. د هغه طالب د چا په باره کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان کړی لو کان بعدي نبی لکان عمر، که زما نه وروسته څوک پیغمبر جوړېدلی شوی نو هغه به جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی. دا بیا هغه طالب چې د چا په باره کې پیغمبر پاک دا اعلان کړی کو چرته زمونږ په دې عمل باندې سزا راتلې نو تمام به مونږ هلاک شوي ما سوا د حضرت عمر رضی الله عنه. دا د هغه مدرسې طالب دی چې کومې مدرسې بنیاد یو زنانه ایښی دی، هغه زنانه فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها ده. بیا وګوره د اسلام په تاریخ کې د ټولو نه اول د پیغمبر تصدیق چې چا کړی دی نو هغې ته هم زنانه ویلی کېږي، هغه حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ده. او زنانه هم څه ناشنا زنانه
هغه زنانه ده چې چا باندې رب العالمین د اسمان نه سلام وي هغه زنانه ده خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها او بیا لږ مخکې ورپسې لاړ شه د اسلام په تاریخ کې د اسلام دپاره د ټولو نه اول چې چا شهادت قبول کړی دی او چا ته شهادت رسېدلی دی د اسلام په تاریخ کې د ټولو نه اول چې د چا وینه توی شوې ده نو هغه هم زنانه ده هغې د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها ویلی کېږي اسلام په تاریخ کې اولنۍ مدرسه هغه دارالارقم دی نو دویمه مدرسه د فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها کور دی روایاتو کې راځي د سیرت کتابونو هم دا لیکلي دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه مکرمه کې د توحید صدا بلند کړه او خلک د الله دین طرف ته راوبلل نو دا د پیغمبرانو علامت دا دی د پیغمبرانو د صداقت دلیل دا دی چې عام طور باندې دغه متبعین او تابعدار دا به کمزوري خلک وي ځکه هرقل هغه ویلیو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق چې کله څه تپوسونه کړو یو تپوس دا هم کړو چې د دې پیغمبر متبعین څوک دي مالدار خلک دي او کمزوري خلک دي جواب دا ملو شوی چې کمزوري خلک دي دا ورته وی ځکه دا پیغمبر دی چې د پیغمبر متبعین هم سوي کمزوري خلک دي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله د توحید صدا بلند کړه او خلک د خپل مشر او خپل دعوت او خپل مقصد او غرض پر اوبلل صحابه کرامو کې کمزورو خلکو ایمان راوړو ایمان چا راوړی دی حضرت بلال راوړی دی غلام دی ایمان چا راوړی دی حضرت صہیب راوړی دی غلام دی ایمان چا راوړی دی حضرت خباب ابن الارت راوړی دی هغه غلام دی دا کمزوري خلک دي دی ایمان راوړی دی اسلام راوړی دی ټیک ده چې په خاندانی خلکو کې قومي خلکو کې هم څه افراد ایمان راوړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو حضرت علی کرم الله وجهه ایمان راوړو په زنانو کې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ایمان راوړو په تمام انسانانو کې د ټولو نه اول په صحابه کرامو کې ایمان چې چا راوړو هغه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په سړو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ماشومانو کې حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ غلامانو کې حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دی ابتدایي طور باندې ایمان راوړو اسلام راوړو درې خلق داغو خاندانی خلقو حضرت خدیجه الکبرى هم خاندانی زنانه وا حضرت علی المرتضی هم خاندانی سړیو د مکه مکرمه اوسیدونکو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم خاندانی سړیو د مکه مکرمه اوسیدونکو زید بن حارثه دا غلام دی حضرت صہیب غلام دی حضرت خباب غلام دی حضرت بلال رضی الله عنه دا غلام دی غلامان ایمان راوړي دي اسلام راوړي دي قرباني ورکړي دي تکالیف تیر کړي دي مسلمانان کمزوري دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دړنه مینه ده هغه باندې عاشقان دي دا په دین باندې مین دي هر قسمه قرباني ته تیار دي خو مقابله لا کول نشي همدا وجه ده چې خپل اسلام پټ ساتي همدا وجه ده چې د خپل ایمان اظهار نه کوي همدا وجه ده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره خپل تعلق برقرار دی خو تعلق خفیتن دی تعلق پټ دی په دغه دوران کې ابو جهل لعین هغه په مکه مکرمه کې خپل قوم راجمع او د قوم د راجمع کولو یو بنیادی وجه دا و چې دی بغتل چې ورځ په ورځ باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ زیاتی او همیشه د پر حق داسي وي چې کله حق په ابتدا کې یو ځای کې ښکاره شي نو هغه ټیم سره ډیر کمزوري وي او په قلاره الله جل شانو هغه خوري الله جل شانو ته حق رڼا خوري او د خلکو پړونو کې لار کوي تاثیر کوي بیا اخر کې خلک د حق مرګري شي او مرګرتیا کوي په ابتدا کې تکالیف ډیر زیات وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا مرګري دي صحابه کرام دي دا پټ دي خو د مکه مکرمه مشرکان هغه ګوري چې ورځ په ورځ باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو تعداد مسلسل زیاتیږي هغه کې کثرت راځي هغه کې بلوتي راځي ورځ په ورځ باندې نوي نوي خلک
اسلام کې داخليږي ورځ پرځ باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشقانو تعداد هغه زیاتیږي هغه خپل منځ کې راجم شو مشوره وکړه فکرمن شو چې داسې څه کار پکار دی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت او دغه د مشن مخنیوي وشي د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د جماعت چې کوم اضافه پدې کیږي چې دغه اضافه مخنیوي وشي لکه زمونږ د دور کې چې خلک دا کوششونه کوي دا ډېر مخکې دا په خوانې تاریخ دی دا د انبیاء کرامو د دور نه دا تاریخ روان دی همیشه لپاره د حق پرستو د جماعت او د حق پرستو د تنظیم خلکو مخالفت کړي دي پغې الزامونه لګولي دي پغې باندې تهمتونه لګولي دي دا دې حد پورې تللی دي چې هغه بدنام کړي دي صرف او صرف د دې لپاره چې د دې دا میشن دا کامیاب نشي ځکه بیا د غلا معلومیږي بیا د غل څه کیږي غلا معلومیږي زما خبر باندې پوهیږئ کو نه تیز لګي پوهیږئ بیا د غل څه کیږي غلا معلومیږي یو سړی د شپې په تیاره کې روان وي هغه صدا خطر وي مار لړم هم تک ورکولی شي غل غدو می شو کولی شي خو کوم هغه سړي سره رڼا وي مار لړم نه هم بچ کیږي د غل غدو نه هم څه کیږي بچ کیږي همدغه وجه دا چې غل غدو او ضرري څیزونه هغه تیاره خوښوي رڼا نه خوښوي او د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او دین اسلام دا رڼا ده او د الله د کتاب باندې ځان پوهې کول دا رڼا حاصلول دي نو دې وجه نه غل غدو دا کوشش کوي چې الله د کتاب نه تا محرومه کړي د رسول الله د سنت نه محرومه کړي چې هغه ښه په آرام سره غلا کوي هغه په آرام سره غلا کوي تا ته ضرر او نقصان او تکلیف در رسوي نو بیا به څه کوي ظاهره خبره ده چې رڼا باندې هغه خلک خوشحالېږي چې کوم روغ خلک وي نو هغه ته پته ده چې کله رڼا ښکاره شوه نو روغ خلک به ټول رڼا پسې روان وي نو څه کوي په رڼا باندې الزامات لګوي یاره دا رڼا دا دی سیزی او یاره دا رڼا دا د جهنم ته بوځي او دا رڼا دا چل کوي دا رڼا دا چل کوي دا څه نه دی تاریخ نه دی دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه دا تاریخ روان دی بلکې د مخکینی انبیاء کرامو نه دا تاریخ روان دی حضرت موسی باندې الزامات لګېدلي حضرت شعیب باندې الزامات لګېدلي حضرت نوح باندې الزامات لګېدلي تر دې چې حضرت عیسی علیه السلام باندې الزامات لګېدلي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الزامات تهمتونه لګېدلي دي د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د صحابو د بدنامولو خلکو کوشش کړی دی زمونږ د دور کې هم عما خلک چې خپل د هغه آبا و اجدادو په نقشه قدم باندې روان دي هغه هم کوشش دا کوي چې حق پرستو باندې الزامات ولګوي تهمتونه ولګوي قسمه قسم پروپاګانډې وکړي د دې دپاره چې د عام خلک د حق پرستو نه بدزنه کړي او هغې ته د غلا موقع میلاو شي هغسې خپله غلا وکړي نور تفصیل ته نظم نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورځ په ورځ خورېدو ترقی کوله افراد راتل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشن مرګري پیدا کېدل د اسلام او مسلمانانو باندې عاشقانو تعداد ورځ په ورځ باندې زیاتېدو د مکې مکرمې مشرکین خپل منځ کې کېناستل سوچ او فکر یې وکړو غور یې وکړو چې داسې څه پکار دي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشن مخنیوی پې وشي ډېر سوچ او فکر وشو آخره کې خبره په دې باندې وشوه چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د قتل کړی شي د مشن چې کوم داعي دی او سراج منیر چې کومه ډیوه کومه رڼا ده دغه ډیوه رڼا دې مړه کړی شي نو رڼا به نه میلاویږي نو لهذا مشن به ختم شي لهذا مشن به څه شي ختم به شي د دې دپاره دې راجم شو بیت الله کې اعلان وکړو وان محمدا قد صفح احلامنا وشتم الهتنا اے دا محمد چې کوم دی راجم شو نوجوانان چې ته په لاس کې علي نو خامخا کله به ورته قومي غیرت ورشي کله به ورته دیني غیرت ورشي او کله به د هغې جذباتو سره لوبې کې د هغې نه بعد د نوجوانان ستا لاس له راځي او دا خلک هم داسې کوي کله په قومي غیرت باندې جنګي کله په دیني غیرت باندې جنګي بیا لاس کې والي بیا پې لوبې کوي ابو جهل پاسېد ان محمدا قد صفح احلامنا مونږ او زمونږ عقلونو ته محمد دا مونږ ته بې وقوفه وایي مونږ هوښیار نه ګڼي وشتم الهتنا زمونږ خدایانو پسې ردې بدې وایي سپکې سپورې وایي یاره دا سکولی نشي دا د څه مالک نه دي او دا حقیقت دی چې سکولی نشي دا حقیقت دی چې سکولی نشي
وزعم ان من مات من آبائنا يتهافت في النار او دا ګمان دی چې کوم پلار نکز مونږه د جاهلیت په دور کې د کفر او د شرک په عقیده باندې مړ دي نو هغه جهنم په اور کې ورځ په ورځ لاندې روان دي هغه د جهنم په اور کې سوځي. اے نوجوانانو تاسو کې غیرت نشته؟ تاسو د خپلو مشرانو تپوس نه کوئ؟ د خپلو خدایانو بدل نه لئ؟ ما وی خدای خو هغه چاته وي چې هغه ستا بدل ولي، چې ته دغه بدل لئ خدای نه وي. خدای خو هغه وي چې هغه ستا بدل والي. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. بهرحال او بیا د هغې نه علاوه پاشلو اعلان وکړو وانه من قتل محمدا چا چې محمد قتل کو فله علی 100 ناقه حمراء وسوداء زبا غلا سلو خان ورکوم چې هغه سره تور خان وي وله علی 1000 اوقیه او دا هغه لپاره ما باندې 1000 اوقیه ده. یو اوقیه 40 درهم وي نو 1000 تقریبا 4 लाख اوقیه بزا اغیلا انعام ورکوم. دا اعلان وکړو چې کله اعلان وکړو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ پاسېدو چې پاسېدو ابو جهل خبره خو دې وکړه سر ته به اورسه کو نه رسې هغه ورته وایي زه ډېر فراډي او ډېر 2 نمبر کې دې شم خدا عقیدې په باب کې نه دا زما دینی او قومي فریضه ده زه به ضرور تا دستا انعام حواله کوم کو چرته دا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم والعیاذ بالله من ذلک قتل. حضرت عمر خپل هم جناب رسول الله سره دشمنی وا او قومي غیرت ورته هم مخې ته کېغوستلی شو د مشرانو او دینی غیرت ورته هم مخې ته کېغوستلی شو او بیا ورپسې د انعام اعلان هم وشو. عمر فاروق کور ته لاړی تورې راواغوستله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل پسې روان دی. خو چې کله مدارس په دنیا کې موجود وي مدارس انقلاب راولي د مدارس په بنیاد باندې په دنیا کې هغه خلق چې کوم د قتل دپاره روان دي هغه بیا راځي او د خپل عشق اظهار کوي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه را روان دی لاره کې صحابي مخې له ورځي اين تريد يا عمر عمر شرط روانه هغه ورته وایي اريد محمدا زه محمد خواله ورځم لاقتله د دې دپاره چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم قتل کم داغه دا خبره ختمه کم دنیا نه د اسلام رڼا ختمه کم د اسلام نور ختم کم. هغه ډیوا چې کومې ډیوې په بنیاد باندې زمونږ مشرانو ته ردې بدې ویل کېږي هغه ډیوا چې د کومې ډیوې په بنیاد باندې زمونږ د خدایانو توهین کېږي هغه ډیوا د کومې ډیوې په بنیاد باندې چې زمونږ مشران هغه کمزوري او کم عقله ګڼل کېږي د هغې ختمولو پسې روان یم. هغه صحابي ورته وایي لقد غرتک نفسک من نفسک یا عمر تخپل ځان ډیر ځان نه په تعجب کې نه اچولې ستاسو خیال دی ته محمد ووژنې او محمد قتل کې نو دغه چې کومه قبیله د بنو هاشم به تا پرېږدي بنو هاشم به تا پرېږدي که ته چېرته هغه ووژنې. دا ورته جواب کې وایي ما ته دا اطلاع راغلی ده انک قد صبوته تا هم خپل دین پرېښی دی واتبعت دین محمد صلی الله علیه وسلم او تا هم د پیغمبر دین منتخب کړی اختیار کړی دی تم لکه چې د هغه پیروکار او متبع ګرځېدلی. هغه ورته جواب کې وایي داسې کار دی ما پرېږده که ته د دین په مبارک کې دومره سخت نو هغه څوک چې زما نه په تا باندې زیات حق دی هغې ایمان راوړی دی زما نه په تا باندې زیات حق دی لاړ شه د هغې اصلاح وکړه ما پرېږده. حضرت عمر رضی الله عنه تپوس وکړو څوک دی وایي ختنک سعید ستا اوخې حضرت سعید ایمان راوړی دی اختک فاطمه ستا خور حضرت فاطمې ایمان راوړی دی. جناب عمر چې کله دا خبره واورېدله هغه صحابي پرېوستو ډایرکټ د خپل خور کور ته راغی چې کله خور کور ته راغلی ویې کتل دروازه بنده ده دننه اواز راځي د دننه اواز راځي د خور سره یې دننه د ده استاد حضرت خباب ابن الارت رضی الله عنه ناست دی او دارنګې د دې خاوند حضرت سعید ناست دی او دارنګې حضرت فاطمه بنت الخطاب په خپله ناسته ده د الله کتاب لولي د الله کتاب لولي تلاوت کوي. چې کله د حضرت عمر په راتلو باندې پوه شو خباب ابن الارت رضی الله عنه پټکو استاد دی د استاد ډېر لوی قدر دی د استاد ډېر لوی احترام دی. الحمدلله زموږ په مدارسو کې اوس هم د استاد هغه قدر برقرار پاتې دی هغه احترام برقرار پاتې دی. شاګردان په خپلو سرونو لوبې کوي خو د استاد بې عزتي او بې حرمتي نشي برداشت کولی او دا تاریخ موږ ته د حضرت فاطمه او د حضرت سعید نه میلاو دی فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها دا موږ ته هغې نه تاریخ میلاو دی. سکولونو او کالجونو کې لږه کمزوري راغلی ده د استاد خلک بې عزتي کوي بې احترامي او بې ادبي کوي نه
استاد ډیر لوی مقام او ډیر لوی مرتبه ده. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما، ز الله استاد را لګلې. د استاد ډیر لوی مقام او ډیر لوی مرتبه ده. احترام د استاد پکار دی او دغه عزت پکار دی. حضرت سعید او حضرت فاطمه خپل استاد پټ کو ځکه پته ورته حضرت عمر را روان دي او د حضرت عمر غیرت او دغه شجاعت او بهادری موتا خو په کتابونو کې لوستل ده. حضرت فاطمه خو په خپل سترګو لري ځکه دا غیرور ایسا پکور کې پاتې شو. هغه د حضرت فاطمه خپل ضرور ایسا پکور کې پاتې شو. حضرت خباب ابن الارت هغه پټ کو. عمر بن الخطاب دروازه اوټه کولا دې سره سپاره پرته او په منډه باندې سپاره پټه کړه. حضرت عمر بن الخطاب ته دروازه کولا وکړه. چې کله حضرت عمر بن الخطاب د نراغه رضی الله تعالی عنہ او خطوی تاسو سره خپل منځ کې او ورته موږ خپل منځ کې خځه خاون خبرې کولې پهلنا خبرې نه کولې نورم سوي او ته نه مون خبرې کولې. په دغه دوران کې حضرت عمر غصه شو او حضرت سعید رضی الله عنه سعید بن زید هغه د ګری نه راونی او په هله شروع چې کله شروع کول حضرت فاطمه بنت الخطاب رااله خپل خاوند خلاصونو داغه په مخ باندې سپېړه ورکړه. د سیرت کتابونو لیکلي دي چې حضرت فاطمه د مخ نوی نه راووتله داسې زور سره سپېړه ورکړه. او چې کله حضرت عمر حضرت فاطمه ته وکتل نو او شرمېدو حیا ورله وراله چې دا مې څه وکړه. بیا ورته تاسو سره په دې لاس کې څه شی دی ودا سپاره د اداره کوي نه دا ستاسو درکړې نه ده تعالی موږ نشي درکولې. ورته ما زما تاسو سره وعده ده دا سپاره چې څنګه تاسو ما ته حواله کړئ زه به تاسو ته دقه سي حواله کوم په دې کې به زه رد و بدل نه کوم ترمیم به نه کوم دا به شلوم نه د دې به عزتي به نه کوم. سیستم کار نه کوي. حضرت عمر وته زما وعده دا چې سپاره به تاسو ته واپس ملاویږي او څنګه به ملاویږي صحیح سالم به ملاویږي رد بدل به پکې نه کیږي. چې کله او خې اراده وکړي چې سپاره ورله ورکړي خور ورته نه وروره سپاره در کوم تلاوت پکې وکړه ویلوله خو ته اوس د دې قابل او جوګنې چې سپاره په لاس کې ونیسي ځکه ته صحیح کافر او ته پلیتې ورشه غسل وکړه د غسل نه بعد بدله سپاره درکړم. تاسو دا واقعا بار بار اورېدلی زه خپل مقصدي خبرې ته راځم. حضرت عمر چې کله غسل وکړو په دغه دوران کې خباب بن الارت راووت رضی الله عنه او حضرت سعید بن زید او حضرت فاطمه بنت الخطاب ته وایي آیا تاسو د الله د پیغمبر دشمن له د الله کتاب په لاس کې ورکوئ داسې نه چې هغې بې عزتي وکړي. حضرت فاطمه ورته وایي زما خیال دا دی چې الله جل شانه به حضرت عمر ته نن هدایت کوي او الله به حضرت عمر نن د اسلام په صفایانو کې او د اسلام په لښکر کې داخلوي. حضرت خباب بن الارت دوباره دننه شو. حضرت عمر راووتو د الله کتاب په لاس کې راواغستو عرب دی په قرآن باندې پوهیږي بلاغت او فصاحت نه خبر دی. د قرآن سورت طه په دغه سپاره کې لیکل شوی وه قرآن چې کولاو کو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى شروع د دې نه وشوه ای حبیبه دا قرآن موږ په تا باندې د دې دپاره نه دی نازله کړی چې ته بدبخت شي. آیاتونه ولوستل چې کله دې ته راورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکري نو دغه ټیم کې یقینا د کوم رب چې دا کلام دی هغه د دې لایق دی چې د هغې نه ما سوا د بل چا عبادت او بندګي ونشي. چې کله دا خبره وکړه خباب بن الارت په منډه باندې راووتو ورته وایي ای عمره زیر قبول که د جناب رسول الله دعا زما په خیل سره ستا په حق کې قبوله شوې ده. د الله حبیب دعا غوښتې وه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين یا الله په دې عمرینو کې یو ابو جهل دی یو عمر بن الخطاب دی په دې کې د یو په ذریعه باندې اسلام ته قوت او طاقت ورکا زما په خیل هغه دعا قبوله شوې ده هغه دعا قبوله شوې ده. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت فاطمه حضرت سعید حضرت خباب بن الارت ته وایي ما د الله د حبیب خواله بوځئ زه هلته ورځم زه هلته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې کښېنم د هغه غلامي اختیاروم د هغه په لښکر کې ځان شاملوم نن نه بعد به د جناب رسول الله دفاع کوم د هغه ملګرتیا به کوم د دې دپاره زه ورځم. حضرت خباب بن الارت حضرت سعید حضرت فاطمه او حضرت عمر بن الخطاب څلور واړه روان شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړه
حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دارالارقم کې صحابه کرام سره ناست دي. الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مرګري ور سره دي. دې دروازه وټکوله، تپوسو شو من بالباب، په دروازه باندې څوک دی؟ دی عمر دی. هغه ځینې صحابه کرام پریشان شو، ځکه د میټینګ اندازه مغې ته شوې وه، او په دې خبرو چې شاید عمر به راغلی هم د دې دپاره وي چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته ضرر او نقصان ورسوي. جناب رسول الله ورته دروازه کولاو کې کو چېرته د خیر په اراده باندې راغلی وي نو جولۍ به د خیره ډکې اوسي، او که د شر په اراده باندې چېرته راغلی وي نو دې جنه به په خپلو خپو باندې نه ځي. دغه دوران کې د الله یو ازمری حضرت حمزه اسد الله و اسد رسوله ورته ویلی کېږي. اسد الله د الله ازمری او د الله د رسول ازمری هغه موجود دی. حضرت مقداد بن الاسود موجود دی. دوان را پاسېدل چې کوم کلمات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو، هماغه کلمات حضرت حمزه وی کو چېرته عمر د خیر په اراده باندې راغلی وي نو دې جره به خپله جولۍ د خیر نه ډکې اوسي، او که چېرته په بله اراده باندې راغلی وي نو اراده یې به نن د خاورو سره موږ میلاو کړو، د خاورو سره به یو شانتې کړو. حضرت حمزه او حضرت مقداد بن الاسود پاسېدو، دروازه یې کولاو کړه. حضرت حمزه حضرت عمر د ښي مټ نه ونیو، حضرت مقداد بن الاسود د ګس مټ نه ونیو، او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خواله بوتلو. جناب رسول الله ورته عمر څنګه راغلی؟ د الله حبیب غلامه له راغلی ستا غلامي اختیاروم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کلمه ویله. حضرت عمر پاسېدو، هماغه توره چې کومې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په اراده باندې د خپل کور نه راوړې وه، هغه توره ورسره ده. په بیت الله باندې طواف وکړو، او د هغې نه بعد اعلان وکړو که څوک دا غواړي چې خپله ښځه کونډه کړي، څوک دا غواړي چې خپل بچي یتیمان کړي، که څوک دا غواړي چې خپله مور بوره کړي، نو هغه د عمر سره مقابله وکړي، هغه د عمر سره مقابله وکړي. او خبره مې دې پورې کوله چې د بناتو د مدرسې ابتدا چا کړې وه؟ فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها کړې وه، او د هغې په شاګردانو کې یو هونهار شاګرد هغه امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. نو دین ته چې څنګه نارینه محتاج دي، دقسې زنانه هم محتاج دي. بیا د نوجوانانو قرباني د دین دپاره ډېره اهم ضروري ده، ډېره لازمي ده. که انسان د قرآن عظیم الشان مطالعه کوي، قرآن باندې نظر اچوي، همیشه دپاره د دین خدمت نوجوانانو کړی دی. حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان چې چا راوړی ابتدا کې هغه نوجوانانو، فما آمن لموسی الا ذریة من قومه. د حضرت موسی علیه السلام د خادم ذکر چې کله قرآن کوي، تذکره کوي، نو اذ قال موسی لفتاه لا ابره، هغه هم نوجوان دی. دارنګې د اصحاب کهف واقعه چې کله قرآن عظیم الشان بیانوي، انهم فتیة، هغه هم نوجوانان دي. او دارنګې د صحابه کرامو تاریخ باندې نظر واچوئ چې څنګه مشرانو صحابه کرامو د دین دپاره قربانۍ پیش کړي دي، دارنګې نوجوانانو هم بې شماره قربانۍ پیش کړي دي. په هر میدان کې، په هر ځای کې صحابه کرامو کې چې څنګه مشران هغې خپلې قربانۍ وړاندې کړي دي، مخکې تللي دي، خپل مشرۍ ته نه دي ګټلي، خپل عهدې ته نه دي ګټلي، خپلې کمزورۍ ته نه دي ګټلي، خپل عذرونو ته نه دي ګټلي، نو دغه رنګې نوجوانانو هم د الله د دین دپاره هر قسمه قرباني ورکړې ده. او د الله دین ګورې د نوجوانانو نه قرباني هم غواړي، د الله دین د نوجوانانو نه قرباني غواړي. زما د معاشرې نوجوان د الله د دین د آبادولو دپاره، د الله د دین د قایمولو دپاره قرباني نه ورکوي، د الله د دین د نړولو دپاره قرباني ورکوي. زما نوجوان، زما هغه نوجوان چې د کوم نوجوان د تربیت دپاره علما کرامو مدارس قایم کړي دي، د کوم نوجوان د تربیت دپاره علما کرام منبر او محراب استعمالوي، زما هغه نوجوان د کوم نوجوان د تربیت دپاره چې علما کرام مجالس او محافل منعقد کوي، هغې دپاره جلسې او جلوس منعقد کوي، هغه نوجوان نن دغه قوت او طاقت د اسلام په خلاف استعمالیږي، دغه نوجوان قوت او طاقت نن د پیغمبر د سنتو خلاف استعمالیږي، دغه نوجوان قوت او طاقت نن د بېدینۍ کې استعمالیږي، دغه نوجوان قوت او طاقت نن د غیرو د پاره استعمالیږي. حال دا دی زما نوجوان دا د اسلام د پاره و، د قرباني د اسلام د پاره وه، زما نوجوان د قرباني د دین د پاره وه. ما نن خپل تاریخ هېر کړی دی، ما نن خپل دین پاتې دی، ځکه زه سروالی بروالی ګرځم، ځکه زه د هر ځای نه ټکول کېږم، ځکه نن زه مظلوم یم. که چېرته زما نوجوان چې کومه قرباني د بېدینۍ دپاره ورکوي، که دا قرباني د دین دپاره ورکړه، بیا به اسلام خپله ترقي وویني، بیا به هغه دور راشي چې اسلام په پوره دنیا باندې حاکم وي، بیا به هغه دور راشي چې اسلام به د خلکو، مسلمانان به د خلکو غلامي نه کوي، اسلام به خلک د خپل ځان غلامان کړي. خو دا به د نوجوانانو قرباني غواړي. الله جل شانو دې موږ له توفیق راکړي چې
دین اسلام نه لپاره قرباني ورکړو دا کوم خبره وکړه الله دې په دې عمل توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.